پرون په یو واده کې وو د ملګري واده و نو ګپ شپ ورسره شته ما ورته وویل ما دغه دا کوجاتې بیا مه کوه چې ماښام بیا ته بیا ناست دا کال لوڼې راغلي دي د خاله لوڼې راغلي دي د ماما لوڼې راغلي دي عین منصب شروع دی صوفي لالا ناست دی مل دا مه کوه مل دا نه دی روا دا ولې نه دی روا مال کې په واده په دغسې ترپ و ترپ کوئ په دغسې عین منصب دې کوئ بیا دې په بچیانو کې صلحا نه پیدا کېږي بیا دې په بچو کې علما نه پیدا کېږي بیا مبلغین و مجاهدین نه پیدا کېږي بیا نو مه وایل چې خدای زما اولاد را اصلاح کړي هغه وایي بابا که تا خو زه په عین منصب زما مور را واده کړل بابا تا خو د شروع څه پی کوږ ورته ایسي زما مور دې په عین منصب را واده کړې په کوم قانون کې را واده ما د ټول مال یو ګناه خو دا ده چې ته دا رواج مخ ته بیایې بل دا موږ چې در استولي دي ما خپل لوڼې هم در لېږلي دي ما خپلې خویندې هم در لېږلي قرابت خپلوي د څنګه کوې خو د عمه زوی دي د خاله زوی دي د ماما زوی دي د کاکا زوی دي خو راشه درشه سره لرو ما خپل لوڼې خویندې ستا کور ته راستولي دي زما لوڼې او خویندې فغلانې دي هغه چې دا ستا حرکاتو ته وګوري پر هغوی منفي تاثیر کوي دا کشرانې دي یوه د 10 کاله د بل د 12 کاله بل د 15 کالو نجونې دي دا غلط تاثیر اخلي یو خو دې ستا خو ښځه ده نو ته دا ولې کوې ستا خو الله پاک در کړې ده تپوس خپله ښځه دې پوس تپوس خپله ښځه دې پوس نو مال خانه خو یې د دا نور ورته راغونډ 2 واره مې ورته وویل لیکن خبر سولم ماښام یې دا کار کړی و دا میانه خواستونه مه کوه چې ملا صاحب دا زما زوی ما در استولی دي یو کال یې ستا په مدرسه کې تېر کړي ایتي بیتي یې لولاکه زده کړي دا هم ډېره خبره چې دا خالي دا یو مخ سپاره یې زده کړه دا ملا دا د چا په سترګو یې زده کړه د شروع سړي دا پی کوږي سړي کوزده دي په خرافاتو ده پرون په یو بل واده کې روان و دومره دا ځوانان نن د حیا ولاړ چې نه د سپین ږیري څه حیا نه د عالم څه حیا نه د ملا څه حیا نه د لنګوټې څه حیا مټرانو کې بس موزیک فعال سروز فعال ډیکونه فعال یو ورونه غورځي نو مال چې ستا واده و کوزده ستا واده په آتش پرستۍ کېږي دا ورونه نه غورځي اور غورځي اور دغه ترتیب دی روان فواحش پرېږدي دغه فواحش دي نو دغه مقدمات دي دغه هغه دواعي دي د دغه ځای هغه تمهید ورته جوړ سو لار ورته جوړه سول بیا نو ځینې نتیجه یې بدنامه